أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. سورة بقرة آيات نمبر 202. يا أيها الذين آمنوا هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي، اذا تداینتم کله چې تاسو معامله کوي یو د بل بدین د قرض الى اجل مسمى تر یو ټاکلي مودې پورې فاکتبوه ولیکئ وليكتب ودي لیکي بینکم ستاسو تر مابین کاتبون کاتب بالعدل فعدل سره. د دې آیات د مخکنی آیات سره یعنی مخکې آیاتو سره ربط او مناسبت دادي چې مخکې آیاتو کې الله عزوجل د سود د حرمت په ارتباط باندې تفصیلی یادونه وکړه، نو ډیر روانو آیاتو کې به د معاملاتو چې د الله عزوجل بندگان خپل تر مابین ځینی معاملات کوي، د هغه معاملاتو د لپاره اصول او قواعد بیان ترڅو چې سبا د جنجال او جګړې مخه نیول شي او معاملات د شریعت د اصول مطابق ادا شي. اداره روانو آیاتو کې داغه خبره تفصیلی کی او دا ډیر وړ آیات دي په قران کریم کې، تر ټولو آیاتونو وړ آیات دغه آیات ایت آیت الدین هم وای. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، اذا تداینتم کله چې تاسو خپل تر مابین معامله کوي بدین د قرض الى اجل مسمى تر یو معلوم مودې پورې، تر یو ټاکلي مودې پورې تاسو معامله کوي فاکتبوه ولیکئ. یعنی کله فور معامله مو وي یا د مثال په توګه دا چې هغه مبيع یا خرڅوي شی تاسو ته ورسته درکې او یا تاسو پیسې ورسته ورکوي، مطلب دا کسلم وي او کداغه سي عام قرض وي، نو دا تاسو د یاداشت د پاره ولیکئ. نو دا امر وجوبي نه دی، بلکې دا یو استحبابي امر دی چې خپل تر مابین معامله کوي، نو شرعي اصول دا دي چې خپل تر مابین یې ولیکي، ځکه چې دا بیا سړی ته یاد پاتې کیږي. دغه دوه مسلې راغلي. یو مسله دا ده چې د فور معامله کوي نو الی اجل مسمى تر مقرره وخت ته فقها او د دې صدا مسله را استلې ده چې کله معامله وي نو باید وخت او نیټه مقرره وي او وخت باید قطعي او یقیني معلوم، ځکه نو تر داسې وخت پورې هم معامله جائز نه ده چې آخري وخت یې تعین نه وي بلکې ابهام بخشي کی. لکه د مثال په توګه چې څوک وایي شي د غنمو تر فصله پورې، او د غنمو فصلونه څوک مخکې څوک وروستي د موسم د ګرمۍ او د یخ په خاطر باندې ځنډیږي او رامخته کیږي، نو دا صحیح وخت نه وي بلکې کامل صحیح وخت وټاکي چې په دا ورځ باندې فاکتبوه تاسو ولیکئ د یاداشت لپاره. وليكتب بينكم كاتب بالعدل او دې لیکي تاسو تر مابین کاتبون لیکون کی بالعدل فعدل سره، یعنی کاتب چې تاسو تر مابین کوم څوک دا خط لیکي نو هغه به عادل کس د چا رعایت نه کوي، ځکه چې دا سنوي د فانی د لپاره باقی ته تاوان پیښ بالعدل فعدل سره. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. ولا يأبى كاتب انکار نه کوي کاتب ان يكتب د دې څه ویل کی کما علمه الله لکه څنګه چې شودلی وی دلرا الله عز وجل، فليكتب نو ودی لکی وليملل الذي عليه الحق او ودی وای الذي اغا عليه چې پراغه باندې الحق حق دی، وليتق الله او ودی ویری د الله عز وجل سره ربه جد رب دی، ولا يبخس منه شيئا ولا يبخس او ندی کموی منه دا غن شيئا هیڅ شي. ولا يأبى كاتب او دا کاتب چې کله کتابت کی نو دای دې د کتابت نه انکار نه کی، ځکه دا د الله عز وجل نعمت دی، دا د الله عز وجل نعمت باید د خلکو په نفع او ګټه استعمال شي. ولا يأبى كاتب انکار دې نه کی کاتب ان يكتب د دې څه ویل کی کما علمه الله لکه څنګه چې شودلی وی الله عز وجل دلره
یعنی څنګه چې الله عزوجل پر د باندې دا احسان کړی دی دته او شو درې دی دا کتابت نو دای د کتابت انکار نه کوي فلیکتب او پکار د چویلی کی وليملل للذي عليه الحق وليملل للذي او املا ذکری یعنی ودی وایي ودی کاتب ته الذي هغه کس عليه الحق چې پر هغه باندې حق یعنی پر کوم چا چې قرض دی پور دی هغه دی کاتب ته وایي او دا کاتب دی لیکي مثلا هغه د خپل پور یادونه کوي چې د پلاني د زوی پر ما باندې دومره قرض د پلاني شی په مقابله کې باندې دي چې زبې د پلاني میاشتې په اول تاریخ یا پر اخر تاریخ باندې د تور کوم دا خبره به دغه قرض چې ور باندې دي دا مقروض مدیون به دا خبره ورته کوي ځکه چې دا یو قسم اقرار هم دی نو په دې خاطر به دی دا کوي دا یو بل مسله راووتل جنې چې دغه اقرار خط به هغه څوک وایي چې مقروض وي او مدیون وي وليملل للذي عليه الحق او دی وایي دا کاتب ته الذي هاكس عليه الحق چې هغه باندې حق وي ځکه د خط لیکل یو قسم اقرار دی او اقرار د مدیون نه اصل پکار دی وليتق الله او دی ویری د الله عز وجل څخه د خط لیکلو په وخت کې ربه چې د رب دی یعنی د الله عز وجل څخه دی ویریږي دا خبرې چې د شریعت خلاف وي او یا د بل چا حق پکې ضایع کیږي دا غس ځان وي ولا يبخس منه شيئا او ندی کموي منه د داویلو څخه شيئا هیڅي دا کاتب دي د دی ویلو خبرو څخه هیڅي نه کموي خپل الله عز وجل څخه دی وبېری او یا دا املا کوم کی دی په دې خپل خبرو کې پټوالي نه کی بلکې واضح دی بیانې فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل فإن كان الذي كثير الذي اغكس عليه الحق شفاغبا حق دي سفيها بعقل او ضعيفا يا ضعيفا او لا يستطيع ان يمل او یا طاقت ندرلو لئند دی يمل چې املاو کړی هو دی فليملل نو دی وای وليه د ولي بالعدل فعدل باندې فإن كان الذي عليه الحق بل مسأله دا بیانې کچېری دا کس چې دا قرض ور باندې دي دا د دې استعداد نظر لود دی چې د کاتب ته وایي یا د مثال په توګه به عقل دی خبرې نه جزدا او یا ضعیف کمزوري دی معتود دی مجنون دی او یا د دې طاقت نه لري چې وی وایي مثلا کاتب په یو ژبه خبرې کوي دی په بل ژبه خبرې کوي یا ګونګي دی د مثال په توګه نو په دغه صورت کې دی بیا دغه کس چې مدیون او مقروض دی د ولی او د دې چې کوم سرپرست دی هغه دی کاتب ته د معاملې یادونه وکړي فإن كان الذي عليه الحق کچیرو الذي اغكس عليه فراغباني الحق حق دی سفيها بعقل یعنی په مسائلو د معاملات نه پوهېدي او ضعيفا یا ضعيف کمزوري او مجنون او لا يستطيع یا طاقت ندر لودلی مطلب دا چې د کوم حاجت په وجه چې دای حاجت ورته لري د هغه طاقت نه لري مثلا ګونګي دي د اشارات څخه څوک استفاده نه سکوای یا د کوم بل لغت ويم کې دي خلق په ژبه نه پوهیږي او لا يستطيع ان يمل یا طاقت نه لري اند دې يمل چې دای د املا وکړي و دی وای دا کاتب ته هو خپل فليملل نو املا دې کړي و دی وای وليه ولدد چې د کوم یو سرپرست دی بل عدل فعدل هغه خبرې دی ورته وکي چې ضروری دي واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا او تاسو شاهدان ونسي شهيدين دو شاهدان من رجالكم تاسو د سړیونه فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإن لم يكونا رجلين كنود ونارنا فرجل وامرأتان یو سړی او دوی ښځې ممن دا هغه چا څه ترضون چې تاسو یې خوښوئ من الشهداء د ګواهانو څخه ام تضل د دې د پاره کهیر سي احداهما د یوې څخه فتذكر احداهما الاخرى نوریات بکړي احداهما یو د دوی الاخرى وبللره
واستشهدوا شهیدین او تاسو پر د خپل معامله باندې شاهدان ودروي واستشهدوا او تاسو شاهدان ونیسئ شهیدین دو شاهدان من رجالکم د خپل سړیونه یعنی شرعاً اصل مدار د دعوی هم پر دې شاهدانو دي چې کله تاسو معامله کوئ د لیکلو سره سره شاهدان هم پر دې معامله باندې ونیسئ که معامله د فور وي دا په دې خاطر چې په شریعت کې اصل مدار پر شاهدانو دی کتابت او خط لیکل دا شرعي مدار نه دی بلکې دا فقط یو یاداشت دی دا په شریعت کې معتبر نه دی یعنی کچېری مثلا یو څوک یو مفتی ته یا یو قاضي ته خط راوړي چې دې سړي دادی په دې خط کې اقرار کړی دی او شاهدان ور باندې و نه لري دا خط شرعاً هیڅ اعتبار نه لري مدار د اعتبار هغه پر شاهدانو خط فقط یو یاداشت دی چې د سړي سره پروت نو الله عزوجل فرمایي شرعاً اصل مدار د دعوی هم پر شاهدانو دی او تاسو شاهدان ونیس او د شاهدانو د لپاره درې شرایط ضروری دي اول دا شاهدان بدوي یعنی دوه کسان شاهدان وي سړي کدوه کسان شاهدان سړي نه و نو بیا یو نارینه دوی شذي دا کفایت کی یوازې یو سړی یا یوازې دوی شذي کفایت نه کی دوم دا چې دا شاهدان به دا دوم شرط دی دا شاهدان به دا به مؤمنان او مسلمانان به تاسو د رجال سببي پر دې خلک باندې یعنی کافران باندې او دریم دا چې دا شاهدان به عادلان وي یعنی هغه خلک به چې تاسو یې خوشوي چې هغه عادلان وي پاک خلک وي واستشهدوا شهیدین او تاسو ونیسئ شهیدین دو شاهدان من رجالکم تاسو د سړیو یعنی مؤمنان فإن لم يكونا رجلين كثير نو رجلين دو کسان یعنی دو نارینه نه پیدا کېدل فرجل و امرأتان نو یو سړی و امرأتان او دوی شذي ممن د هغه چانه یعنی د هغو کسانو نه ترضون چې تاسو یې خوښوئ مطلب دا چې دواړه عادلان کسان به وي د معتبرو خلکو څخه به وي من الشهداء لشاهدانو څخه او دا یو سړی یا دا دوی شذي د یو سړي پر ځای باندې ولې تجویز شوي دي دا هغه علت بیانوي ان تضل احداهما شهیر کړي احداهما یود دی وتذکر نور یاد بکړي احداهما یود دی الاخرى وبلیتا یعنی کله دا سوي د شذو حافظه کمزوري وي په نسبت د نارینه او هغه د دې شي تحملم زیات نشي کوي نو کيوا د یوې صحیح سي نابل به وريات کړي ان تضل احداهما ولې چې شذي د دین او عقل دواړو په اعتبار باندې نقصان لري نو په دې خاطر باندې دوی د یو سړي کفایت کی او د یو سړي پر ځای د دوه شذو تجویز زکه دی ان تضل کثیر هیر کړي احداهما یود دی فتذکر نور یاد بکړي احداهما یود دی الاخرى ابو للرا چې د ذهن څخه خبره وتلی وي شهادت یې وتلی وي نو دا شهادت به وريات کړي دا به بیا د شاهدی ادا کړي نو دا شاهدی به تامس نو دا بل قاعده سول یعنی درې شرایط د شاهد د لپاره ضروری دي چې دوه به مسلمانان به یا یو مسلمان سره دوی مسلمان شوي او یا او بل دا چې عادلان به عدالت به پکې کی دا چې کسان به چې تاسو یې خوښوي یعنی کله قاضي وخت کوم دعوت پیش دي او په دې دعوه کې داغه مدعی چې دعوه کې دا شاهدان پیش کی لیکن د مدعا علیه د طرفه پرده باندې رد وسی چې ستا شاهدان دا عادلان ندي ماته معتبر ندي هغه صورت کې به قاضي فیصله نه کوي بلکې قاضي به یواري د شاهدانو تزکیه کوي چې دا شاهدان رښتیا هم دا وسیدي او کیا د هڅې الزام ور باندې لګولي نو کچیر دا مدعا علیه د پر شاهدانو رد وکي نو قاضي فیصله نشي کولای بلکې اول به شاهدانو تزکیه کوي د شاهدانو صفائی به معلومي چې دا رښتیا هم داسې دي او کدا سي نو ځکه زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې کوم څوک محدود په القذف وي محدود په القذف هغه ته ویل کیږي چې پر یو پاک لمن شذ باندې الزام ولګي د زنا د تهمت ور باندې ولګي او بیا ثابت نکي یا خپل خاون پر ولګي یا پردی نو بیا به دا اتیا دوری وهل کیږي
اتیا دریش او هلسو دا خو سزا سو او بل سزا دا ده چې دا همیشه د پاره به دغه کس شاهدی نه قبلېږي دا همیشه د پاره د دې کس شاهدی نه قبلېږي نو محدود په قذف بني که محدود په قذف او شاهدی نه قبلېږي وستا شاهدی دا پر دوه قسمه ده یو شاهدی د اعداد یو شاهدی د تحمل ده دا مسله واوري او زده کې ډیره مهمه مسله دا عوام الناس خلقو کله اسی د رواج سم ډیر متاثر شوي شاهدی د ادا دی توای چې د قاضي په مخ کې شاهدی ادا کړي شاهدی د تحمل دی توای چې فقط ماجده د شاهدی په مجلس کې ناس او د قاضي شاهدی ته بیا ورجنه او نه ضروري د مثال په توګه د دوه کسانو دعوه ده پر دې باندې ته شاهد شوی نو دا شاهدی ادا د مطلب دا چې د قاضي په مخ کې که او غوښتل شوی شاهدی به ادا کړي په دغه شاهدی کې محدود فی القذف هغه کس چې د دې تهمت په وجه وهل شوی هغه په شاهدی د ادا کې نشي کېنستای دا هغه ناس منع د شاهدی نه قبلې یو شاهدی د تحمل ده شاهدی د تحمل دا چې فقط ما هغه بیع یا هغه کار هغه سیس چې هغه د نکاح په مجلس کې کم شاهدان وي دا شاهدی په حقیقت کې شاهدی تحمل ده دغه کې کچېر محدود بالقذف ناس خو نو هم دا شاهدی سي کیږي یعنی دا نکاح سي کیږي د دغه خلکو په ناس ولې په دې کې قاضي ته بیا پیښېدل نه دي چې بیا قاضي ته پیښ شي چې دا غفلانی او د فلانی در بابای نکاح سوی دا موږ پر شاهدان ځکه نو دا شاهدی تحمل کې محدود بالقذف پروانه لري شناس د دې څه اوس دا مسله را اوته دا د نکاح په مجلسو کې چې دا موږ کسان استو چې یو عارف الله شي الترشد په مابین کې ورتيري چې حضرت تا اختیار وکړي دي کله نه دی وکړي د خواجه دی را روان د خلکو په مابین کې جګ ولاړ پاشد بلا شاهدی ادا کوي چې و پلاني وایي زدا اقرار کوم چې ما خپل د نفس او مال وکیل پلاني ټاکلي یو خدغه شاهدی ضروری نه ده دا ځکه چې قاضي ته دا شاهدی ادا کیږي او دا نکاح چې کړي دا خطیب دی خطبه وایي دې ته دا شاهدی نه ادا کیږي دا یو رواج دلته راغلی بلکې دا کسان ذهم دا د وکالت شاهدان دغه شاهدان د وکالت چې دی الته دا به داس خلک ولار شي چې د انجلی محرم وي یا د انجلی نکاح سره روان نه یا ورونه یا ماماګان وي یا اکاګان وي دا نه چې د اکاوزي روان وي یا د مامازي روان نو دا چې دا غزا د وکالت شاهدی راوړي نو دا په مجلس کې فقط دی باید کښینی په خپل باندې د دې الفاظ ویل دا ضروری نه دي او باید هم نه ویل شي دا یو مسله بلدا چې په دغه حالت کې چې یو پلار د یو لور د عقد سلسله مختبیای نو په دغه نکاح باندې خدا شزه خبرېږي دا چې نه د ابتدا شزه نو ور باندې خبرېږي په دې یو ورځې د درو ورځې څلور ورځې سمخ کې لا د تمهیدی خبرې رواني سبب نکاح نو په دې خدا شزه اده خبره ده او دا قرآنیم خبره ده د وکالت ترتیبم تقریبا آری سوی نو دا نه د لازمی خامخا چې د وکالت لپاره به خلک اصل که یو امام حالت ته وکړه چې دا یو دیندار قرآنی ده په دې کې به دا ډېر ممکن وي چې دا غشزه دي په زور باندې دا پلار ورکوي دا غي بني فشه نو دا عالم ته دا معلومه سول او بیا دا اول چې دا شان نه دي ضروری نو بیا دا نه دي ضروری دا لازمي نه دي ځینې شان مرحسي ضروری کړی دي او هغه نه دي ضروری لکه دا خامخا د شاهدانو درېدل ځینې ملایان دا په مجلس کې ودري یو حضرت یو ځای ما نکاح تړل یو سپینځري مولوی صاحب راغلی او شاهدان شاهدی ادا کول نو هغه راکښې نستل دکتور علي ولاړ شاهدی ادا نو ما مناسبه نه بل سپینځري عالم سړي چې دا اوس کوم ځای کې تعلیل دي شاهد خامخا ولاړ شاهدی ادا کوي او بیا د خطیب مخته ادا کوي زه قاضي نه يم خطیب یم نو دا ځینې شان هسي رواج شي بیا د عوام خلکو طبيعت ته جوړ شوی دی کوي امام هغه څه ونه کړل کدا رواج بس نو د دې په ذهن کې شی ورګوزي چې دا نکاح بنونی شي سره نکاح بالکل صحیح کیږي هیڅ تغییر پدې کې نه راځي د نکاح لپاره فقط بنیادی شی د غدوی خبرې دي دا ایجاب قبول دا ټول بنیادی خطبه سنت ده اوریدل واجب دي او د شاهدانو حضور ضروری دي شاهدان حضور او د شاهدانو د حضور د لپاره د ناس خلک بس کفایت کی چې دا څوک ناس دي بس دا شاهدان دي دا امام چې دا د عقد کلمات ویل بس دا اصلي د نکاح هغه بنیادی ټکی دي افات نور شان ټول زوائد دي ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا
ولا يأبى او انکار نه کوي الشهداء شاهدان اذا ما دعوا هر کله چې راوغوښتل شي، یعنی کله چې دوی د شاهدۍ لپاره راوغوښتل شي نو دا شاهدان انکار نه کوي، ځکه چې د دوه مسلمانانو تر مابین یو اختلاف وي او دوی په هغه کې شاهد اوسېدلی نو باید بیا انکار ونه کړي، ځکه دا د مسلمانانو د معاونت څخه او د هغوی د اختلاف د خلاصون څخه ځان لرې ساتل دي او دا ګناه ده. ولا يأبى الشهداء انکار نه کوي شاهدان اذا ما دعوا کله چې راوغوښتل شي د شاهدۍ دپاره، ځکه دا د خپل مسلمان ورور سره اعانت دی. ولا تسأموا او تاسو ستړیا مکوئ، یعنی تاسو د پور د معاملې په لیکلو کې سستی او ستړیا مکوئ. ان تكتبوه د دې څه چې تاسو یې ولیکئ، صغیرا که کوچنی معامله وي او کبیرا که ګټه معامله وي الی اجله تر خپل مودې پورې، یعنی تاسو دا معامله د پور ضرور لیکئ، دا که کوچنی معامله وي که لږ که غټه معامله وي. او بل په دې کې ځانونه سست کوئ ځان مه تنګوئ چې تاسو به بار بار په لیکلو ځانونه خسته کړئ، بلکې خامخا یې لیکئ، پروا نه لري، دا ستاسو دپاره خیر دی. ولا تسأموا او تاسو سستی مه کوئ، تاسو ځانونه مت په تکلیف کوئ د پور د معاملې په لیکلو کې. ان تکتبوه چې تاسو یې ولیکئ، دا معامله د پور عام خبره ده، صغیرا که کوچنی معامله وي او کبیرا که لویه معامله وي الى اجله تر خپل میعاد پورې ضرور کې لیکئ. ذالکم اقسط عند الله، ذالکم دغه لیکل اقسط ډیر د انصاف کار دی عند الله د الله په نزد ده. واقوم او انتهاء درستونکی دی لشهادت شاهدی لرا. وادنا او ډیر نږدې دی الله ترتابو چې تاسو به بیا شک نه کوئ، یعنی تاسو به بیا شک نه کوئ، ځکه چې په دې لیکلو کې به یو په انصاف راځي، درواغ به نه راځي، خبره به لیکلي د بالابود خبرو ضرورت بنوي، او بل شاهدی لره به اقوم وي، کوم څوک چې شاهدی ادا کوي د هغه لپاره به یو تاییدن وي چې په خط کې لیکل شوي، او تر ټولو بهتره خبره خو به دا وي چې تاسو ته به باره شک نه پیښیږي، ځکه چې هر څه به لیکل شوي. ذالکم اقسط عند الله، ذالکم دغه اقسط ډیر د انصاف کار دی عند الله د الله عز وجل په دربار کې. واقوم للشهادت او انتهائی قوام او درستونکی دی گواهی لره. وعدنا او ډیر نږدې دی الله ترتابو دې ته چې تاسو به باره انکار او شک نه کوئ د خپل معاملې په اړه به په شک کې نه یاست، نو ځکه لیکل په هر حال کې ښه دي. الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح، الا مگر ان تكون کچیو تجارت حاضره حاضر تديرونها تاسو ګرځوي دا تجارت بینکم خپل تر ما بین فلیس علیکم جناح، نو نسته پر تاسو باندې جناح سګنا الله تکتبوها چې تاسو یې ونه لیکئ. لیکن هو کاروبار به داسې لاس په لاس کاروبار کور نو بیا په هغه صورت کې که تاسو لیکنه ونه کوي پروا نه لري چې لاس په لاس کاروبار وي، په هغه کې بیا دا ضروري نه ده. الا خو بیا دا لیکل ضروري نه دي. ان تكون کشیر ودا معامله تجارتا حاضرتا داسی تجارت حاضرتا چې حاضر لاس ولاسو تدیرونها چې تاسو یې ګرځوي، یعنی اخلی دا شی دا تجارت بینکم خپل تر ما بین. فلیس علیکم نو نسته پر تاسو باندې جناح سګنا الله تکتبوها چې تاسو یې ونه لیکئ، په دې باندې بیا ګناه نشته. لیکن دونه خبره ده چې واشهدوا اذا تبايعتم، واشهدوا شاهدان ونسي اذا تبايعتم کله چې یو د بل بیع او سودا کوي، کله چې بیا یو د بل سودا کوي خو شاهدان نسي، ځکه شاهدان په دې ضروري دي چې ممکنه ده چې د لاس په لاس بیع کې اختلاف راشي، کېدلای شي چې مشتری یعنی خرڅونکی کس بدا وایي چې ما دا شی پر تا باندې په دا قیمت نه دی خرڅ کړی، او ته ورته وایي چې په دا قیمت کې خرڅ کړی، یا دا چې تی جنجرانی سي ته ورته وایي چې ما دا شی ستا څخه په خيار باندې اخستیو، یعنی درې ورځې ماته اختیار او دوباره ما در ردیدلو حق درلود، هغه وایي چې ما خيار نه دی درکړی،
دې ته ورته نور مسائل هم راتلای شي. نو واشهدو او تاسو گواهان ونیسئ، یعنی دونه کوي چې واشهدو گواهان ونیسئ اذا تبایعتم، کله چې تاسو یو د بل بیع سره کوي، تر څو د انکار او مخالفت مخه نیول شوی. او تاسو ته دا حکم هم دی ولا یضار کاتب ولا شهید، ولا یضار کاتب او نه په تکلیف کړل کیږي، کاتب لیکونکی، ولا شهید او نه گواه، دا تکلیف دی نه ورکول کیږي، نه په تکلیف کړل کیږي. یعنی التمخ کې الله تعالی و فرمایي چې ولا یأب کاتب دی انکار نکي، او دلته به الله تعالی فرمایي چې د کاتب او شهید یعنی گواه د پاره تاسو مشکل ما جوړوي چې بار بار تاسو دعوی ته درغواړي، دا خپل کاروبار پاتې، نو داسې به مکوي، بلکې د ټولو حقوق باید مراعات شي. کاتب خپل ځان د کار لري، که مزدوري ستاسو پر دې خط باندې وغواړي حق دی باید ورکړي. دا غرانګه که گواه شاهد ستاسو د دعوی د لپاره محکمې ته ځي، مصرف یې کیږي، د لارې مصرف باید تور کې، کاله ته ډوډۍ ته ضرورت پیر شي، د ډوډۍ مصرف باید تور کې، ځکه دا د پتا باندې حق دی. او بار بار راونه غواړي چې د خپل کار یو بس، یعنی که داوا مو پیښ شي یو بل بس د شاهدی کفایت کی، بار بار راوښتل په کار نه. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکي چې اوس خلک د قرآنی اصول څخه یو مخ بدل شوی. بیا د پاکستان حالت بیان کړی دی چې حالت انتهایی زیات کمزوري دي. کله چې په یو محکمه کې یا په یو تاړه کې اختلاف شي، دعوه جوړ شي، میاشتو یې پیشي رواني، بیچاره کاتب او یا شاهد گواه دا خود خپل کار سوتلی، ځکه نو وایوست عام خلکو دیندار خلکو مزاج دا ګرځېدلی دي چې شاهدی نه ادا کی او نه د چا تر مابین کتابت کی، بلکې اوس یوازې هغه پیشه اور کسان چې دا شاهدی اداینه کاروباري پر دې باندې پیسې اخلي، نه د حق نه د باطل امتیاز کی، نه د رښتیا او نه د دروغ امتیاز کی، بس هغه کسانو ته اوس موقع ورلده شاهدانو ماغه جوړي. نو ولا یضار کاتب، ندی په تکلیف کړل کېږي کاتب ولا شهید او نگوا، یعنی د خپل مصلحت د پاره د بل چا مصلحت ضایع کول دا هیڅ دینداري نه ده، چې د خپل مصلحت او اسانۍ د پاره د بل مصلحت دا ضایع کړي. وان تفعلوا فانه فسوق بكم، وان تفعلوا کشیر تاسو دغه فعل وکي، فانه یقینا دغه فعل فسوق گناه ده، بكم پتاسو باندې دا ډېر لوی ګناه ده، د دې نه ځان ګوري. واتقوا الله، د الله عز وجل څخه وبېرېږئ. واتقوا الله، د الله عز وجل څخه وبېرېږئ، یعنی د کومو کارو چې الله تعالی منع کړي یاست د هغه څخه منع شئ. ويعلمكم الله، او درزده کوي تاسو ته الله عز وجل، یعنی پر تاسو دا د الله تعالی احسان دی چې الله تعالی تاسو ته دا مفید احکام ستاسو د دنیا او آخرت په ګټه احکام دا بیانوي. واتقوا الله ويعلمكم الله، او درشي تاسو لره مفید احکام الله عز وجل. والله عز وجل بكل شيء، فهر شبان عليم، كامل علم لرم کیدی. نو الله عز وجل لره مطیع او عاصی انسان دواړه ور معلوم دي، او هر یو ته د خپل عمل مطابق مناسبه سزا ورکوي. والله عز وجل بكل شيء عليم، فهر شبان كامل علم لرم کیدی. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وإن كنتم كشير تاسو على سفر، فسفر باندي، ولم تجدوا او تاسو پیدا نکړي کاتب فرهان مقبوضه، نو بیا ګروي د مقبوضا قبضه کړل شوی. وان کنتم علی سفر، کچیر تاسو واس پر سفر باندې، دا قید اتفاقی دی، قید اعتراضی نه دی، یعنی مطلب دا مطلب نه دی کچیر د سفر سباسه او په بل حال کې واس نو بیا دا معامله صحیح نه، بلکې که په سفر کې واس او که په غیر سفر کې واس، په هر حالت کې که مکاتب پیدا نه کی چې د استاد تر مابین معامله ولیکي او شاهدان مو هم پیدا نه کړه، نو بیا چې د کوم چا قرض ور باندې دي، هغه قرضدار ته خپل یو شی په امانت کښېږده،
دا د ګروي په شکل باندې سره شعر ده چې دا ستا شی دا هغه سره ګروسي تر څو چې هغه په دې مطمئن سي چې ته د پیسې نه خورې د پیسې بیا ورکړې. وإن كنتم كثير تاسو واس على سفر فسفر باندې ولم تجدوا او تاسو پیدا نکړي د خپل معاملې د لیکلو د پاره کاتبن کاتب فرحان مقبوضه فرحان نو بیا ګروي ده مقبوضتن قبض کړل شوی د مقبوضتن د ټکی صدا معلومه سول چې دا شی چې د دې قرضدار سړي په لاس کې ورغلی ګوري دا ګروي دا ته په عربي کې ریحان وای ریحان دا ګروي ته وای کوم څوک چې قرضدار وي مثلا زما پر احمد باندې 1,00,000 افغاني باندې احمد ماته د 1,00,000 افغاني په مقابله کې خپل کور راک نو دا احمد چې دی دا احمد دا راهن بلل کیږي او کوم چاته چې دا کور کړی دی هغه مرتهن بلل کیږي نو زه مرتهن سوم احمد راهن سو دا راهن او مرتهن تر مابین دا مرتهن ته چې کوم شی پروت دی دا شی د پلاس کې امانت دی مرتهن دغه شی څخه یو ذره استفاده نشوي او نه دته دا استفاده روان صرف دا د دې لپاره دته پروت دی چې د پر کوم چا قرض باندې دی دا د قرض ونسوي که سبا وخت فرصو نو شریعت ته د دې حق ورکړي چې هغه سړی ته وایي چې ورور زما قرض راک هغه نور کاوه نو دای کولای شي چې دا شی قاضي ته پیش کی او قاضي خرج کی د قرض دی اراده دا صرف د دې لپاره دا چې نن کوم خلک د ګروي معاملات کوي دا په شریعت کې هیڅ جواز نه ده نه دی په دې باندې د بیع او فارمیز دی او نه دی بل نمبر کې د نمونو په بدلیدلو باندې اصل نه بدلیږي دا قاعده قانون دی څه خو به تاسو اورېدلی آیا او پاچاو اشکار باندې وتلی التوی ډیر سخت یخسو نو دا خادمانو ته وویل چې تاسو ته څه شی پر ما باندې واچو اول مش وراکه چې راکستې دي د تو دې دوه دفعه نو بیا یو شخص په عذاب کې ته وګوري یو شی پیدا کی اول بل شی خو نسدل ته د خرزل پروتي دا ودر باندې واچو نو دا ولیار د خرزل خو مرا باندې اچو اخر چې یخ نور په عذاب کې ونه مې ماخره باندې واچو نو مې ماخ نو په نامه باندې په نه بدلی دی خو هغه د خرزل چې زر واره نو نو واخست نو د نامه په بدلې دو باندې حقیقت د شي نه بدلیږي دا قاعده او قانون دی نو چې کله نه بدلیږي نو د بیع او په نامه باندې هم ګروي نه جایز کیږي ولو کله سواره په خط کې د بیع او په نامه باندې دا بیع سره ولیکل شي دا په دې خاطر باندې چې دلته د قرض په مقابله کې ګټه لاس سره وړل دي او د قرض په مقابله کې ګټه لاس سره وړل سود دي او سود دومره شدیده ګناه ده چې تاسو یې تفصيلات واورئ دا اوس مثلا پر ما د احمد پیسې باندې دي لکه الله د احمد پر ما باندې ما احمد ته د دې لکو کالدارو په مقابله کې خپل موټرسایکل و دراو دا غزما موټرسایکل د احمد سره قرض پروت دی احمد ته د دې جواز نشته چې ما په موټرسایکل سپور شي زما د موټرسایکل څخه د هیڅ استفاده نشي کولای او کله استفاده جنې کوي نو گواکي د دې قرض په مقابله کې استفاده جنې وکړي ولی چې څو وخت بعد بیرته زما څخه قرض وماخي نو پیسې یې واخستې او ما د موټرسایکل څخه استفاده وکړه دا خو جائز نه دي ځکه حدیث کې راځي کل قرض یجر نفعا فهو ربا هغه قرض چې د ځان سره ګټه راوړي دا سود دی دا جائز نه نو ګروي خو معین دا غسل سره زرا ولاړې هم د سړي څخه په شلکه افغاني باندې سرای ګروم د په سرای کې زه اوسېږم ما دا شلکه افغاني د تور کړې په قرض باندې د ازما قرضدار دی سرای ازما سره دی زیاده سرای څخه استفاده کوم د ازما پیسې چلی خو د قرض معنا داغه د چې دا غسر کومک کوي چې دا پیسې وچدي خدا چې دا د ازما قرض ضایع نشي نو زه د څکور اخم په کور کې اوسېږم هر وخت د ما ازما پیسې راکړي کور لکه ام شل لکه د تفلاس را لې ام د شل لکه په مقابله کې د کور استفاده وکړه دا خو جایز نه دي او دا چې توای ستاره پیسو زمي استفاده وکړه خو د قرض معنا دا د قرض په شریعت کې وایي څه قرض خو وی دغه لپاره چې څوک ستاره پیسو څخه استفاده کوي نو قرض په معاملې دغه د قرض معاملې سره لپاره کیږي خو دغه لپاره کیږي فاتو سرای چې په مقابله کې اصل کیږي دا جایز نه دي دا ناروا عمل دي فاتو سو دغه په ارتباط چې څونه جزئي مسائل دي دغه لپاره دارالفتاء د بیانات پښتنه کولای شي ډیر جزئیات پدې کې نور امسته دا د اډوانس په ارتباط مسائل دي یا د سود په ارتباط ډیر مسائل شته
موږ استاد ته خدا درس دی، په دا درس کې ډېر مسلې نه بیانېږي. کله چا د وسایل ته ضرورت وو نو بیا د دارالافتا کې پوښتنه کوي. وإن كنتم على سفر ولن تجدوا او تاسو پیدا نکړئ د معاملې د لیکلو د پاره کاتب، فرهان نو بیا ګرو دی مقبوضه قبض کړل سوی. ګوري قبض کړل سوی مطلب دا چې فقط ستا په قبضه کې دی، استعمال نشي کولای. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. فإن أمن کچیر فامن سو یعنی اعتبار وکړي بعضکم بعض استاسو بعضن په بعض باندې، فليؤدي الذي اؤتمن امانته نو ادا دي کړي الذي هغه کس اؤتمن چې امانت ورته شودل سوی دی، امانته خپل امانت. یعنی کچیر بیا مسله داسې و چې قرض مو هم سره ونه کوي، یو په بل مو اعتبار سره درلودلی، نو بیا هغه کس چې تا ته پیسې په قرض درکړي پر تا اعتماد وکړي، نو تم بیا دا مکوه چې د هغه د وعده خلاف کار وکړي، بلکې چې پر تا قرض دی امانت یې درته پروت دی، پیسې درته پرتی دي، نو پر خپل وخت بیا وراده. د ځینو خلکو دا ډېر کمزوري کار دی، دا ډېر لوی ګناه ده چې د یو چا قرض در باندې وي او ته د قرض په باره کې فکر نه کوې. ځینې کسان داسې قرضونه پر باندې وي حجو ته روان، د دغه سړي دپاره دا لازمي ده چې قرض ادا کړي. حج نه دی پر د باندې فرض تر هغه وخته تر څو چې قرض ادا کړي. حتی دا خو شرعي مسله ده، تاسو هم اورېدلې ده که پر یو سړي قرضونه باندې مثلا پر یو چا لک کلدارې باندې دي او دی لک کلدارې نغدې لري، نو پر دغه سړي باندې زکات پر د لک کلدارو نغدو نه کېږي، ځکه چې قرض پر د باندې ضروري دی. اول دا حقوق العباد ادا کول ضروري. ځینې کسان په دغه کې ډېره لویه غلطي کوي، قرض ور باندې پاتې وي، پیسې هم لري او د قرضدار حق نه ادا کوي. دا ډېره لوی ګناه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي مطل الغني ظلم، د غني سړي ځنډول دا ظلم دی چې د یو چا پیسې در باندې دي او ستا په وس هم پوره دي چې ورې کې بیا یې ځنډوې، دا ظلم دی، دا ډېره لوی ګناه ده، د دې څخه ځان ساتل پکار. فإن أمن كاعتبار وكي بعضكم بعض استاسو بعضن فبعض باندې فليؤدي نو ادا دکړي الذي اؤتمن هغه کس چې مدیون دی یعنی قرض ورته شودل سوی دی، امانت او خپل امانت یعنی قرض دی ورکی. وليتق الله او دی بیری د الله عز وجل څخه ربه چې د رب دی یعنی ځان او تاخير دی نه پکښ کوي. ولا تكتموا الشهاده او تاسو مو پټوي شاهدی مو پټوي. ومن یکتمها او څوک چې پټه کې دا شاهدی، څوک چې پټه کې دا شاهدی فانه آثم قلبه نو شان دا دی آثم گناهګار دی، قلبه زړه یعنی زړه د ګنا نه ډک دی چې پر اعضاء یې رسمن تاثیر لویږي. والله اعلی عز وجل بما تعملون علیم. والله اعلی عز وجل بما تعملون چې تاسو یې عمل کوي علیم کامل علم لرونکی دی. یعنی شاهدی چې کله تاسو ور کوي شاهدی مپټوي، ځکه څوک چې شاهدی پټوي د دې زړه ګناهګار دی. ارتباط د دې آیات د قران کریم د اول آیات سره دی چې ختم الله علی قلوبهم، التهم د قلوبهم کلمه استعمال کړه، دلته هم د قلبه کلمه رااله. یو سورت پای او اخر دی، په دې سره مضامین ختمیږي. پر روانه رکوع کې د ټول سورت خلاصه دوباره بیانېږي. ولا تکتموا الشهاده تاسو مو پټوي گواهی او شاهدی. ومن یکتمها او څوک چې پټ کې فانه نو یقینا دغه کس آثم قلبه گناهګار دی زړه. والله اعلی عز وجل بما تعملون چې تاسو یې عمل کوي علیم فرپو دی، ورا علم لرونکی دی. نو تاسو اخفا مکوئ ځکه الله تعالی ته علم ستا او بیا به سزا ور باندې درکړي. صدق الله العظیم.